الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. دا کم صاحب چې د شلو رکعاتو بارکه کم روایتو ویلي داول خدا صاحب امیده ځکه د کتابونو چې کم نمونه واغستنو دا کتابونو نمونه مغلط وي او کم روایات چې پیش کړه هغه عبارات مغلط وي او بل دا مرتبه نشته چې دا روایت صحیح دی یا ضعیف دی یا د دې په ذوب باندې د ټولو اهل علم اتفاق دی. د لومبه روایت د مصنف ابن ابي شيبه روایت پیش کو د ابن عباس رضی الله عنهما پر روایت سره چې هغه فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې 10 رکعات کول او سره بیا به وتر کول. نو د دې حدیث او د دې روایت سند چې دی هغه د سندونه ویلې تبرانی په اوسط کې راوړی دی، نورو کتابونو کې هم دی، مصنف د ابن ابي شيبه کې هم دی. حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابو شيبه ابراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس. دغه روایت رو نو دې روایت بارک حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری سلورم جلد کې وی اسناده ضعیف، د دې سند ضعیف ته. خپل حنفی محدث علامه زیلعی چې حنفی دی په خپل کتاب نصب الرایا فی تخریج احادیث الهدایات دویم جلد صفحه 155 کې وی د دې روایت په باره کې وهو معلول بأبي شيبة ابراهيم ابن عثمان. دا حدیث په ابو شیبه ابراهيم ابن عثمان د وجنه دا حدیث کمزور دی. ولی ودادا سراوی دی چې متفق علی ضعفه د په ضعف باندې د ټول محدثینو اتفاق دی، لکه یو اختلافي ضعیفي چې څوک ورته ثقه وي او څوک ورته ضعیف وي. لیکن دې روایت کې چې دا کم راوی دی ابراهيم ابن عثمان د په ضعف باندې د ټول محدثینو اتفاق دی. دارنګه علامه ذهبی وی ابراهيم ابن عثمان چې کم راوی دی پدې کې ضعیف ترکه غیر واحد المغنی فی الضعفاء والجل کې غوي چې دا راوی ضعیف ته او اکثر محدثینو دې پرې خو دي. تقریب التهذیب کې حافظ ابن حجر وی متروک الحدیث، دا متروک الحدیث ته. دویم دا دی چې په خپل عمده حنفی محدث امام زیلعی په نصب الرایا کې عمده دویم جلد کې دا وی چې سره د دین چې د دې په ذوب باندې اتفاق ته. ثم انه مخالف للحديث الصحيح، بیا دا روایت د حدیث صحیح نه بالکل مخالف ته چې هغه صحیح حدیث هغه دا دی چې د عائشہ رضی الله عنها ته تاسو شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ څنګه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ في رمضان کې څنګه نو قال تغيوي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعات. رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او غیر رمضان کې د یو له رکعاتو نه زیادت نکو، اته رکعات تراویح او پسې بیا وتر. دا نسبوره کې هغه حنفی محدث زیلعی ویلی دی چې د 10 رکعاتو روایت چې دی بل اتفاق ضعیف ته او بیا د صحیح حدیث نه مخالف دی. هغه صحیح حدیث د امام بخاری چې په خپل صحیح کې راوړی دی د عائشہ رضی الله عنها. نو لہذا دا خو د دې سند حال شو. دویم چې د کوم روایت د تاریخ جرجان په حواله سره پیش کو نو دا روایت چې صلى 24 رکعتا و اوتر بثلاث
دې کې دا دي چې سلیریش رکعات وکړو سلیریش رکعات وکړو او وتر 3 رکعات وکړو دې کې د ماسوتن د مون ذکر نه دی سلیریش رکعات دې کې راځي او وتر یو پسې بیا وکړ بل دا چې دې سند کمزور دی پدې کې راوی چې دی یو راوی محمد ابن حمید دی هغه روایت کوي حدثنا عمر ابن حارون هغه دا راویان دي پکې حافظ ذهبی داغه مبارک لیکي چې یعقوب ابن شیبوی کثیر المناکیر امام بخاری وی فيه نظر پدې کې بده کې نظر دی ابو زرعه وی یکذبو د بدروغ وی دی راوی محمد ابن حمید وقال النسائی ليس بثقه امام النسائی وی چې محمد ابن حمید ثقه نه دی دارنګي چا ورته اکذب ډیر دروغجن ویل تهذیب التهذیب دویم جل سپیوسل شپیتما المغنی فی الضعفاء دویم جل سپا 200 کې دا خبره کړې دویم راوی پکې عمر ابن حارون دی عمر ابن حارون بارک حافظ ذهبی په المغنی فی الضعفاء کې وی په دویم جل کې چې عمر ابن حارون البلخی دا چې دی ترکوه او دارنګي محدثینو دې فريخو دي متروک حافظ ابن حجر تقریب التهذیب دویم جلد کې وی چې متروک دا متروک راوی دی او دته نسبت د دروغ خلکو کړي چې د دروغ وي نو دا روایتونه دا په دې باب کې کمزوري دي باقی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح بخاری کې مسلم کې او نور کتابونو د حدیثو کې صحیح سندونو سره ثابت دي د عائشہ رضی الله عنها پر روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې یو له رکعاتو نه زیات نه کول د دې زیادت نه دی کړی نو شل رکعات څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دروغ وایي په پیغمبر باندې دارنګي حدیث د جابر ابن عبد الله رضی الله بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهر رمضان جابر سیبی مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې تراویح وکړي 8 رکعات اتر رکعات او اوتر او وتر وکړو نبی صلی الله علیه وسلم چې کم درش په راوته دي جماعت یې کړې د پاره کې اتر رکعات کړې دا روایت طبرانی په اوسط کې راوړې د سلورم جلد کې او سند د دې چې دا صحیح دی بالکل په دې باندې چې امام ابو زرعه دا عیسی ابن جاریه بارک ویلي چې لا باس به او نور محدثین په داغه توثیق کړی دی لہذا حدیث حسن دی دارنګه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه نه موږ دا چیلنج سره وایو چې دي شل رکعات نشي ثابتول شل رکعات تراویح د عمر رضی الله عنه نه په صحیح سند سره او روغ سند سره دي نشي ثابتول کم سندونه چې دي هغه یا معزلی یا منقطی دي کمزور روایت دي مرسل هغه باندې دي ثابتې په هغه باندې دي داوا نه ثابتېږي بلکې موږ د عمر رضی الله عنه په صحیح روایت سند سره دا ثابتو چې هغه په اتو رکعاتو تراو باندې حکم کړی دی لکه امام مالک په موطا کې اول جلد کې وایي عن صاحب ابن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميم الداري چې عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ د مدینه دوه قاریانو ته چې یو ابي ابن كعب او بل تميم الداري هغه ته امر کو ان يقوم للناس ب11 رکعات چې خلکو ته په رمضان کې یو لس رکعات کوي او قریب بیا په سلګونو آیاتونه لوستل او دغه د سوراتونه به لوستل هغه روایت کې سره بیا دا راځي عمر رضی الله عنه چې د مدینه کم قاریان او غي پسې به خلکو جماعت کو تراویح به کول قیام الليل به کول ناغي ته عمر سے په خپل دور خلافت کې وی چې خلکو ته یو لس رکعات کوي اته تراویح شو پسې دا نور وتر شو نو د عمر رضی الله عنه په صحیح او سالم سند سره دا ثابت شو چې یو لس رکعات باقی داغه شل رکعات نه دي